अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو زم اختر منیر تاسو سره د پښتو آی ټی ټیټوریال له طرفه په دې ویډیو کې ومونږه د ورډپریس اردو بلاګ په اړه کې خبرې کوو چې په ورډپریس کې ومونږ اردو والا بلاګ یا یو خسته شان ویب سټ مونږه څنګه جوړو چې پاره کې مونږه دنه د اردو لیکلم کولې شو عربی لیکلم کولې شو پښتو لیکلم کولې شو او بیسیکلی هغه چې نو ټوټل وی په اردو کې نو داسې اردو والا یو خسته شان د بلاګ ویب سټ مونږ څنګه تیارو نو دا غي مونږ سٹارټ اخلو نو راځي چې وګورو نو فرست ټایم چې تاسو کله ورډپریس انسټال کړئ یا په خپل لوکل ویب سټ کې دا تاسو په لوکل سرور باندې کوم کچره تاسو لایو سرور باندې کوئ نو لایو سرور باندې تاسو ورډپریس انسټالیشن درځیم کچره نه درځي تاسو لا نو زما بل یو ویډیو شته چې پای کې لایو سرور باندې ما ورډپریس انسټالیشن کړی دی دا ویډیو لینک په تاسو لزو په ډسکرپشن کې درکم بل دې سره کله چې موږ دا ویب سټ تیار کو په دې ویب سټ کې چې کوم تیمز کوم پلگنز وغیرہ کوم فونټس وغیرہ انسټال شي یا کوم پکې استعمال شي وي نو هغه تیمز وغیرہ پلگنز کې چیرې تاسو ته پکاروي نو تاسو ته ټوټل زو په یو فایل کې درکم لینک په ډسکرپشن کې تاسو ته ملو شي د الټن تاسو هغه ټول ډاونلوډ کولای شئ نیکسٹ تاسو د اسانتیا لپاره دا کوم ویب سټ چې زه تیار کوم کچره د کوم کسانو دا ویب سټ خوښ وي نو دا ویب سټ بالکل فری تاسو دا په فایل کې ملو شي او هغه فایل لینک هم تاسو درکم الټن تاسو دا ویب سټ ډاونلوډ کولای شئ دا ویب سټ بیا تاسو خپل سی پینل کې خپل ورډپریس کې دنه امپورټ کوئ څنګه دا غي طریقه ما په بل ویډیو کې خېلې دا هغه ویډیو لینک هم تاسو لاندې ملو شي نو د سی پینل کې ورډپریس انسټالول او ویب سټ په ورډپریس کې امپورټ کول دا دواړه ما په یو ویډیو کې خېلې دي دا ویډیو لینک به تاسو ته ملاويږي په یو ویډیو کې دنه دا ټوله خبره شته ده نو راځي په سٹارټ اخلو نو لومبانه به مونږ ته ضرورت وي د یو تیم فرست ټایم باندې کوم یو تیم اول چې کله مونږ ورډپریس انسټال کو د انسټالیشن نه د ټولو نه اول مخکې پدې کې مونږ ته یو څو خبره لازمی دی اول پدې کې مونږ راشو پوسټ ته په پوسټ کې مونږ سره د هلو ورډ والا یو پوسټ دا مونږ د دې ځنه تراش کو او تراش ته مونږ راشو دا مونږ کو ډیلیټ پرمننټلی بیا مونږ راشو پیجز ته په پیجز کې مونږ سره د دوه پیجز په دې مونږ کلیک دواړه سلیکټ شي او د دې ځنه دا موټو تراش اپلای دا مونږ د دلته نه ختم کو دواړه پیجونه دا زمونږ د کار نه دي تراش ته مونږ راشو او د دې ځنه دواړه ډیلیټ پرمننټلی اپلای بل کمنټس ته مونږ راشو کمنټس مونږ سره نشته بای ډیفالت تاسو سره دا مخکې نه ما ډیلیټ کړی تاسو سره یو کمنټ هم دې کې پروت یو تاسو ډیلیټ کې کچره نه وي او بیا پلگینز ته تاسو راشي کچره دې ځنه ما پلگین هم ډیلیټ کړی دي ان یوز چې کوم پلگین تاسو سره په دې ځای کې پلگینز وي فرست ټایم ورډپریس کې بازي کې وی نو کچره وی نه غو تاسو دې ځنه ډیلیټ کې تاسو ته بالکل خپل ویب سټ مکمل فرش شي بالکل نه وي بیا مونږ راشو تیم انسټالیشن طرف ته نو په اپیرنس کې مونږ راشو تیمز ته او دلته مونږ راشو اډ نیو ته او اپلوډ تیم او چوز فایل کوم تیم چې تاسو لما درکړی وي تاسو هغه تیم د دلته نه دا کې هیومن اردو دا اوپن کې او انسټال ناو او اکټیویټ بل پدې تیم کې موږ سره دا اوس انسټالیشن غواړي هیومن تیم ریکمند نیمبل پیج بلډر نو دا موږ دلته انسټال کو
और दल्ता ना बताऊँगा एक्टिवेट को। खरीदा सर एक्टिवेट शो नोर प्लगइन होंगे पदे कि मज़ीद इंस्टॉल होंगे राशु ऐड नहीं होता। और अपलोड प्लगइन चूज़ फाइल तो होंगे राशु पदे कि मुंग तो नोर प्लगइन ज़रूरत राजी देखिए बोल दाऊँगा उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल को ओपन इंस्टॉल नाउ और एक्टिवेट प्लगइन दाऊँगा सर इंस्टॉल शो बल बरा शो ऐड नहीं होता। अपलोड प्लगइन चूज़ फाइल और 10 एडवांस ओपन इंस्टॉल नाउ एक्टिवेट प्लगइन बल तमंगरा शो क्लासिक एडिटर को इंस्टॉल को ओपन इंस्टॉल नाउ एक्टिवेट बल रबरा शो ऐड नहीं होता। एलिमेंटर होंगे इंस्टॉल को इंस्टॉल ना बल बमुंगरा शो प्लगइन ऐड नहीं होता। अपलोड प्लगइन चूज़ फाइल फ़ॉन्ट ऑर्गेनाइजर अब ओपन को इंस्टॉल नाउ एक्टिवेट प्लगइन बल बमुंगरा शो ऐड नहीं होता।
upload plugin, choose file, simple share button adder, install now, activate plugin, Bulbum add new, upload plugin, choose file, Bulbum راشو دلته په ډاونلوډ کې موږ سره دا د یوز any font plugin دی دا به انسټال کو activate plugin دا plugin موږ سره ټوټل انسټال شو واپس موږ راشو خپل ویب سټ ته دا موږ ریفریش کو نو موږ سره دا ټایپ ویب سټ چې کوم دی نو موږ سره راغی پس موږ د ټول نو به راشو د ویب سټ سیټینګ لپاره سیټینګ ته موږ راشو او دلته راشو جنرال ته او دلته کې موږ نوم بدل کو چې کوم نوم لیکو دی ویب سټ لازم نوم دم آرټیکلز کی دنیا او دلته چې تاسو لیکل غواړئ نو ولیکئ Islamic articles and many more دلته ایمیل وغیرہ تاسو چې کوم لیکئ دا ولیکئ او دا بس سیو کړئ دلته بل به تاسو راشئ دلته کې پلګینز ته کم پلګینز چې موږ انسټال کړي تاسو وګورئ چې کم پلګینز پکې اپډیټس شته دي هغه به تاسو اپډیټ کړئ دا موږ سره چې کوم پلګینز اپډیټ راغلی او پکې اپډیټ شو اوس په موږ راشو د ویب سایټ او کسټمایزیشن طرف نه کم ځای نه چې په دې کې موږ چینجز وغیرہ کولی شو د ټولو نه لومبی به موږ له دلته کې پکار مینیو پکار ده چې په مینیو کې موږ له څه څه لیکل دي د مینیو دپاره موږ راشو اول اپیرنس ته سوري د ټول ناول به موږ راشو پیجز ته او دلته موږ د مینیو کې چې کوم پیجز ایډ کول غواړو هغه پیجز به موږ جوړ کړو لومبنی پیج دلته موږ له پکار دی کله چې موږ دلته لیکل لومبنی پیج به زموږ شي articles دا به کوم دلته نه پبلش بل ایډ نیو به زه راواخلم دلته به زه بل پیج کومه biography بل و نیو پیج راوال कहानियाँ
او بل بشي ما سره IT tips بل واخلو add new downloads او یو بل پیج واخلو مونږه هوم پیج اوس په زراشه مینیو جوړولو طرف ته دلته به دا زه ریفریش کم پیجونه ما جوړ کړه پیجونه ما سره دلته کې نه راځي هغه نوم زما بدل شو آرټیکلز کی دنیا او اسلامیک آرټیکل دغه چې کوم ټیګ لاین او سره ولګېده واپس مونږ راشو مینیو جوړول لپاره اپیرنس کې مونږ راشو مینیوز ته او په مینیوز کې بدل ته مونږه د مینیو نوم ولیکو مین مینیو ولیکو او کریټ مینیو په مینیو کې مونږ سره دا ټول چې کوم سیزونه دی ویو آل ته مونږ راشو او دا چې مونږ سره کوم دي دا مونږ اډ کو IT tips articles biography downloads کہانی او هم add to menu او دا مونږ د دې ځای نه سیو کو واپس مونږ راشو ویب سایټ ته دا مونږ ریفریش کو دلته کې نشته ځکه چې دې مونږ د مینیو لوکیشن نه دی ورکړی مونږ به راشو مینیج لوکیشن ته او ټاپ بار کې مونږ ورکو مین مینیو سوري هیډر کې بدلته مونږ واچو مین مینیو او موبایل کې هم دلته مونږ واچو مین مینیو او دا سیو وکړو او دلته نو دا مونږ کو ریفریش مونږ سره دا مینیو دلته کې راغله او نیکسټ مونږ په دې کې راشو فونټس انسټالیشن طرف ته په دې کې مونږ چې کوم فونټس انسټالو نو هغه فونټس طرف ته مونږ راشو نو فونټس لپاره مونږ راشو یوز اني فونټ ته دلته مونږ راشو اډ فونټ ته او چوز فایل دلته زمونږ چې کوم فونټ دی عام فونټ چې مونږ د اردو لپاره کوم انسټالو نو جمیل نور انستالیک فونټ وي تاسو ته پته وي نو اوپن کو دلته ولې نو مونږ ورکو جمیل نستعلیق اپلوڈ ویگو
بل نیکسٹ دا چې لکه څنګه تاسو دا فونټ ولید مونږ اپلوډ کو نه اپلوډ کیږي نو کله چې په یو تیمز کې هر تیم کې په ویب سټ کې کله تاسو سره فونټس وغیرہ یا داس یو قسم فایل تاسو اپلوډ کوئ یوازې ردی تیم خبره ته کده انګلیش ویب سټ وي تاسو سره د اردو په هر یو تیمز کې چې چېرې تاسو سره د فایل اپلوډینګ مسله وي چې هغه فایل نه اپلوډ کیږي دا غي د لپاره یو کوډ پکار یا کوډ د لپاره وتا سره شي پیرنټس په پیرنټس کې براشي تیم ایډیټر ته په تیم ایډیټر کې با دلته کې تاسو بیا راشي دویم آپشن تیم فنکشنز چې کوم دي ته وراشي او د تیم فنکشن کې بالکل اخر تر راشي دلته کې او دا یو کوډ دا به تاسو لزو د دې لینک ډسکرپشن کې درکوم دلته تاسو ډاونلوډ کول شي دا لاندې کوډ به تاسو ټوټل دي ځن کاپی کې او دلته کې په لاس کې دلته انټر ورکړو دې ځای پیسټ کې او دا به کې اپډیټ فایل edited successfully دینا بعد اوس چې تاسو څه قسم فایل هم اپلوډ کوئ نو هغه به اپلوډ کیږي نو اوس موږ راشو یوز any font ته او موږ راشو دلته کې add font ته دلته موږ font راواخلو جمیل نستعلیق font نوم بول ورکو جے نستعلیق او اپلوډ وکړو دا موږ سره چونکه زه په لوکل سرور کې لګیم لیو سرور نه دی نو دی او چې په لوکل سرور کې دا جمیل نستعلیق چې کوم فونټ تر دې سایز لږ زیات وي نو دی وجه دا لوکل سرور کې مسله کې کله چې لیو سرور کې تاسو اپلوډ کې دی اپلوډ کې په دی وجه ما غا اپلوډ نه کو بل سمیر فونټ چې کوم دی نو ما تغیب ځای دلته کې اپلوډ کو زه دې استعمال طریقه دار اساین فونټ او دلته کې بزاغه فونټ سلیکټ ما چې کوم دی زیاده کو دلته تاسو جمیل نستعلیق اډ کې دا اساین ته وراشي دلته کې جمیل تاسو سوریا وتا سره واخلې او په ال باډي کې او د چې دین مونږه استعمالو او مونږ سره چې کوم هډینګز دي په ټول هډینګز کې او پیراګراف وغیرہ کې دا سيزونو کې دا مونږه استعمالو او دلته نو دا مونږ کو اساین او مین مینیو کې باندې موږ استعمالو زموږ چې کوم مینیو دا اساین فونټ وګورم واپس پر راشم ویب سټ ته موږ ریفریش کو او تاسو وینئ دا چې د زمونږ فونټ دلته اکټیویټ شو اوس دا موږ د رائټ سایډ ته څنګه راوړو دا نوم دی خو دا موږ وروسته ګورو بیا وروسته خبرې دي دا غوښه بل به مونږه نیکسټ راشو اوس نور فونټس ته په سیټینګ کې براشو فونټ سیټینګ ته دا کوم چې مونږ فونټ ارګنایزر پلګین انسټال کړو دا دغه آپشن دی فونټ سیټینګ ته مونږ راشو کله چې مونږ د پښتو یا د عربی څخه فونټس استعمالو په خپل ویب سټ کې نو دا د هغه فونټ لپاره دی دلته مونږ ورکو د فونټ نوم به مونږ ورکو دلته زه ورکوم پښتو او چوز فایل ته به زه راشم کروڑو فونټس ما اوپن کو او اپلوډ می کو دا فونټ زګورم چې ما سره اپلوډ شو کنه نو بای ډیفالت چې ما سره دلته ز کلیک کوم پښتو ما سره غلې دا اپلوډ شوی بل فونټ په زه اپلوډ کوم دا ما سره دی د عربی فونټ نو عربی کې چیرې څو ضرورت راځي نو مو که چیرې نوی نو او بهر حال زه دې ته اپلوډ کوم که چیرې تاسو ضرورت راشي په دې ویب سټ کې به دا فونټ پروت وي دا شو د عربی او دلته ورته لیکم عربیک او دا ما کو اپلوډ دلته به زه چک کوم چې راغلی دی او کنه دا ما سره عربیک هم راغی باقی دلته ماته د استعمال ضرورت اوس د دې نشته دی نیکسټ سټپ طرف ته وزلړ شم اپیرنس ته په اپیرنس کې وزرا شم کسټمایزیشن ته کسټمایزیشن کو اوس موږ د ویب سټ کې کار کو نور اول به مونږ راشو ویب پیج ډیزاین ته او دا مونږ سره ټایټل ته به مونږ راشو ښایي دلته دا مونږ سره ټایټل دی ټیګ لاین دا مونږ سره ټیک دی
دلته مطلب زموږ آیکن غواړي چې تاسو په دې باندې څه آیکن لګول غواړئ که نه بره چې څنګه موږ سره دا آیکن دی نو که چېرې موږ لګو نو آیکن به موږ د دې ځای نه راواخلو سلیکټ فایل او دلته موږ راشو ویب سایټس ته په دې کې به موږ راشو پکچرز ته پکچر کې دا موږ سره لوګو دا موږ راواخلو دا موږ کو سلیکټ او کراپ پیکو او دلته نو دا موږ کو پبلش واپس وراشو ویب سایټ ته موږ دا ریفریش کو بره موږ سره دا لوګو دلته په آیکن کې ولګېده اوس په موږ لاړ شو بیک او جنرال ډیزاین ته به راشو دلته موږ سره د فونټ سایز او کلرونه وغیره دي دې ځای نه که چېرې موږ څه چینج کول غواړو نه موږ چینج کولی شو او سوشل آیکنز دي موږ سره سوشل آیکنز که چېرې موږ دلته څه ایډ کول غواړو نه هغه موږ د دې ځای نه ایډ کولی شو هیډر کې موږ ته ضرورت نشته موږ نه ایډ کوو فلحال موږ به راشو بیک او بل به راشو فرنٹ پیج کانټینټ ته دې کې موږ څه ایډ کول نه غواړو او بل به راشو موږ هیډر ډیزاین ته او ټیګ لاین سایډ آیکن دا خو موږ وکړو وختي بل براشو هیډر ډیزاین کلرز اینڈ ادرز دې ته ضرورت نشته کلرز مونږ نه چړو بهر علم دغه ټیک دي که چلر تاسو دا کلرز وغیرہ چینج کول غواړئ نه دې نه چینج کیږي هیډر ایڈورټایزمنت ویجټ چې کوم دی مطلب په دې ځای کې تاسو څه ویجټ ورکول غواړئ ایډز وغیرہ لګول غواړئ نه هغه د دې ځای نه لګېدی شي او هیډر ایمیج ته به مونږ راشو یوز هیډر بینر ایمیج بینر ایمیج مونږ مثال دلته کې لګول غواړو نو دا مونږ کلیک کو او دلته مونږ راشو ایمیج ته ایډ نیو ایمیج او اپلوډ فایل چوز فایل او دلته مونږ راواخلو دا هیډر ایمیج او اوپن به کو او سلیکټ اینڈ کراپ ایمیج دا آرټیکلز کې دونه ایمیج چې دنه دا فل هیډر کې ما ولګو دلته نه بده کوم پبلش واپس پراشم ویب سایټ ته ریفریش دا ما سره هیډر ایمیج ولګید بیک پراشمږه موبایل مینیو وغیرہ دی دا بای ډیفالت ټیک دي دا مونږ نه چیړو بیک په مونږ لور شو مین باډي ډیزاین زموږ چې کوم لیاوټ دی وغیرہ دا لیاوټ که چېرې مونږ چینج کول غواړو کالمن لیاوټ مونږ دې ځای نه کولی شو او ډیزاین موبایل سیټینګ سایډ بار چې مونږ سره کم دي او د پوسټ وغیرہ بلاک دپاره سنګل پیج دپاره سنګل پوسټ اینڈ تمنیل او کمنټ وغیرہ دا مونږ نه چیړو بای ډیفالت هم دغه ټیک دی or menus or view or location بل دا زموږ سیټینګ برابر شو بل دی کې مونږه ویب سایټ کې چې مونږ سره کوم سوشل لینکس یو مونږ دې ځای نه ایډ کو سوشل لینکس دلته مونږ راوالو فیسبوک په یو راواخلو دلته زموږ چې کوم د فیسبوک لینک کې هغه لینک په سره دی چې مونږ دلته کې ایډ کو ما سره فیسبوک ایډ شو بل ایډ نیو مونږ راوالو ټویټر لینک چې کوم دی بدل د کوم بیا ایډ کوو تاسو په بیا دلته د هیش په تل لرګي دلته خپل لینک چې کوم د پروفایل یو تاسو دلته کې اچوي بل براشي یوټیوب ته او یوټیوب لینک په تاسو هیش پځه واچوي دا ما ایډ کو درې ما سره او دا ما کو پبلش واپس ویب سایټ تر اعظم او ریفریش نو تاسو لیدل
بل چې تاسو څومره پیجونه دلته اډ کوئ نو دا هم به داسې رواني منیو به سیوا کېږي دلته به تاسو نو پیجز راځي. بل دا به زه دې کراس نه مونږ کړ کو. اوس په نیکسټ مونږ راشو سیټینګ ته او په سیټینګ کې مونږ راشو ریډینګ ته او په ریډینګ کې مونږ راشو دلته سټیټک پیج ته. سټیټک پیج کې به زمونږ چې کوم هوم پیج دی هوم پیج مونږ دلته نو دا مونږ هوم سلیکو او پوسټ پیج به مونږ هم دغه پرې د زم پوسټ پیج نشته. پوسټ پیج چې مونږ کوم کټګوري دی ته سلیکو هغه کټګوري ته وځي دا سیو چینجز کومګه. اوس په نیکسټ مونږ راشو زمونږ چې څومره دا پیجونه دي مونږ سره د هوم نه علاوه هم په دې پیجونو په نوم باندې مونږه کټګوري جوړې کو په پوسټ کې د کہانیاں ډاونلوډز بایوګرافي آرټیکلز او آی ټی ټیپس. نو مونږ براشو دلته پوسټ په پوسټ کې کټګوریز ته دلته مونږ یو کټګوري دا کو اردو چې کله مونږ لیکو نو مونږ به اردو چینج کوو دلته خپل کیبورډ نه کہانیاں او دا ایډ نیو کټګوري کومه. بل ما سره ان کټګورایز چې کومه کټګوري ده او دا هم زره دې ځنه ایډیټ کوم او دې له هم زنه مور کوم ډاونلوډز دا سلګ وزر دي ځان روان کوم سلګ به دا اتوماتیک ځان ته جوړ کی اپډیټ به کوم او بیک ټو کټګوریز ته مونږ لړ شو. دوه کټګوري ما سره دا شوي کہانیاں ډاونلوډز بایوګرافي آرټیکلز او بل آی ټی ټیپس. دا ما سره شوي کټګوري. اوس مونږه نیکسټ راشو زمونږه خپل چې کوم هوم پیج دی هوم پیج طرف ته مونږ راشو. بل په دې هوم پیج کې مونږ سره په دې فوټر کې دا لیکل چې چېرې دا لیکل مونږه د دې ځای نه چینج کول غواړو نو هغې دپاره مونږه اپیرنس ته اپیرنس کې کسټمایز ته او کسټمایز کې مونږ راشو فوټر ډیزاین ته او فوټر ډیزاین باندې مونږ کلیک کوو او دلته تاسو دا لیکل وینئ دا چې کوم لیکل دي مونږ سره دا لیکل مونږ سره دلته کې راغستی دي نو دا مونږ د دې ځای نه ټوټل چې دی نو کټ کړو دا مونږ سره دا ایر وغیره راځي پاورډ بای هیومن تیم. دا مونږ دې ځای نه پبلش واپس زرالم ریفریش او لومړنۍ کته چې ما کوم کریډټ ټیکسټ اپ ما بند کو دا ځای نه ختم شو. آرټیکلز کی دنیا سی 2020 آل رائټس ریسرورډ دا ما سره سوشل لینکس ما سره پاتې که سوشل لینکس بندول غواړم دې ځای نه سوشل لینکس بندول شي که چېرې دا ټیکسټ بدلول غواړم د دې ځای نه ټوټل ټیکسټ زوران کوم چې نور پکې څه لیکل غواړم بل د ما سره فوټر کې راشي دا به دلته نه کراس کوم. بل نیکسټ مونږ په دې هوم پیج کې اوس که چېرې مثال څه کول غواړو نو هوم پیج به مونږ اول راشو او دلته کې ایډیټ پیج ته او ایډیټ پیج کې مونږ راشو ایډیټ وذ ایلیمنټر ته دلته مونږ لومبنۍ که چېرې دلته کې څه پوسټ وغیره کې ښودل غواړو نو په دې باندې مونږ کلیک کوو. دلته کې زه اوس څه پوسټ ایډ کول غواړم په خپل هوم پیجز کې
نو زه به راشم دلته په دې یو رو یو آیکن به چې دی نو واخلم رو کالم او دې باندې به زه په دې پلس نشان به کلیک کړم او دلته دې ډاټس ته به زه راشم او دې کې دا ورډ پریس او بالکل لاست ته به راشم هیومن پوسټس هیومن پوسټ په دلته کې زه ډریګ اینډ ډراپ کړم او په دې کې ما سره دلته کې راځي کیټګریز او کیټګریز دې ټنګ ما سره دلته کې ځکه نه شو کوي چې په کیټګریز کې ما دلته پوسټونه نه دي اچولې نو دا په حال زه اپډیټ کړم او وړاندې بدلته کې زرا شمه اډ نیو پوسټ ته په دې ټولو کیټګورو کې بس یو پوسټ واچوم لومبنه وزرا شم په کہانیه کې بس یو پوسټ واچوم تاریخ کې اوراق دا دې ټایټل شما سره ټایټل به زه کاپی کوم او دلته به زه ټایټل پیسټ کوم او بیا به زه راواخلم کنټرول A کنټرول C او دلته کې به زه کلیک کوم ویژوال باندې به زه کلیک کوم او دلته کې به کوم زه پیسټ بل مونږ ټنی MCE یو پلګین دی انسټال کړو هغه مونږ سره دلته یو څو کمانډز پکاري کې دا غي د پاره دی چونکه هغه په دې کې نشته دی په حال ودا مونږ کو سیو ډرافټ نو دا غي د پاره به مونږ راشو دلته کې پلګینز ته سیټینګ ته په سیټینګ کې دا ټنی MCE ایڈوانس او کلاسیک ایډیټر ته موږ کلاسیک ایډیټر استعمالو ته موږ یو موږ له دا جسټیفای په کار چې دا پوسټ موږ له جسټیفای کوي دا موږ دلته کې پرېږدو او بل لیفټ ټو رائټ رائټ ټو لیفټ دا دوه کمانډز موږ له په کار دي نو دا موږ دلته کې پرېږدو او دا موږ کو دلته سیو چینجز واپس موږ راشو خپل پوسټ ته او دا پوسټ وګورو موږ دلته ایډیټ دلته زموږ چې کوم پوسټ دی واپس دلته موږ راشو ویژوال ته کله چې موږ پوسټ کې ایډیټینګ کو یا پوسټ کاپی پیسټ کو موږ ویژوال ته راځو ټیکسټ ته نه دا به موږ کو کنټرول A دلته نو کلر ولا موږ ورکو بلیک او دلته نو کو دا موږ جسټیفای او جسټیفای کې بعد موږ دلته بیا کلیک کو دلته نه رائټ ټو لیفټ control A or right to left بل پدې کې موږ سره په پوسټ کې چې دا کوم مین وی نو دا موږ سره وی هډینګ 1 بیا پدې کې لاندې چې موږ سره کوم راځي نو دا موږ سره ټول حسابي کې په هډینګ 2 کې نو دا زمونږ د پوسټ پراپر طریقه وي دلته دې لمونږ کلر هم بدلول شو دې دلته موږ کلر چینج کول شو بل زمونږ چې کوم سایز دی نو دې لمونږ سایز هم چینج کول شو او دا موږ دلته نو کو 24 یا 20 او دا سایز زمونږ کم دی دا هم 20 کو دې ځنه ودا موږ 20 خای بل موږ راشو دلته کې موږ په دې کې یو تصویر اډ کو نه هډینګ نه بلاندې راشو او دې کې اډ میډیا اپلوډ فایل سلیکټ فایل او زمونږ چې کوم پوسټونه دي ته موږ راشو کہانیه اسلامی کہانیه او تاریخ کے اوراق دا موږ اوپن کو
دلته مونږه ایمیج سایز واخلو فل سایز او انسرټ انټو پوسټ او دې ایمیج باندې وکلیک او دلته مونږ دا ورکو سنټر. دلته نه زموږ چې دا کوم هیډینګ دی دا مونږ دلته نه سنټر ته کولی شو، مطلب دا مونږ سنټر ته کو او دې ځای نه وله سایز سیوا کو نو سیوا کولی شو، سایز موله سیوا کو کلر موله چینج کو. بل به په دې کې مونږ راشو ورپسې زموږ چې کوم کیټګریز دي دا کهاني د مونږ سره نه دا مونږ دلته کې کهانۍ تولو ډاونلوډ دا کیټګري وکړ کو. نیکسټ دلته چې مونږه څه ټیګز ورکول غواړو خپل پوسټ سره ریلیټډ څه ټیګز وي نو تاریخ کې اوراق کنټرول سپیس چې مونږ کلیک کو دلته انګلیش ته وړي یا دلته کې دا زموږ اردو کې انګلیش ته وړو. تاریخ के اوراق او دلته موږ لیکو اردو کہانیاں داسې چې څه ټیګز به ولې موږ شارټ کټ ورکو. بل لاندې موږ راشو سیټ فیچر ایمیج نو اخکه تصویر به راواله دا فیچر ایمیج کې موږ واچو او دلته نه وکړو دا موږ پبلش. یو پوسټ موږ سره دا شو، بل مونږ راشو ایډ نیو پوسټ ته دا پوسټ مونږ دلته کلوز کو. بل دې مونږ سره کہانیه پسې مونږ سره د آرټیکلز نو آرټیکلز ته به مونږ راشو فحاشی اور بے حیائی کا سیلاب دې نه به دا زه کاپي راواخلم ټایټل د ټایټل ما پیسټ کو کنټرول A کنټرول C او دلته ویژوال او کنټرول V کنټرول A دلته نه کلر ډایرکټ چې نه بلیک او سایز به ټول له پجما ورکو 20 او دلته کې دا جسټیفای او رائټ ټو لیفت او دې لواز دلته کې ورکم پیراګراف کې هډینګ 1 heading 1 پسې ودا ز انټر کوم دلته کې اډ میډیا اپلوډ فایل سلیکټ فایل کہانیاں پسې دلته کې آرټیکلز اسلامی کمپلیټ فحاش اور بے حیائی کا سیلاب اوپن او دلته فل سایز انسرټ انټو پوسټ په دې باندې ما کلیک کو دلته دا سنټر دا دا لیکل بم ز سنټر ته کوم او ردی زنه بدیل ز سایز سیوا کوم 36 او دا کلر ولا کوم ریډ. بل دا وزرا علماء آرټیکلز کیټګری ته او دلته کې بدیل ز کیټګری ورکما فحاشی اور بے حیائی کا سیلاب دا ټیک دی لمور کو سیټ فیچر ایمیج نه مخکې تصویر راوالم دا کیټګری او دلته نه پبلش. بل وزراشم نیکسٹ پوسٹ ایڈ نیو پوسٹ او بل وزراشم بایوگرافی ته حضور صلی اللہ علیہ وسلم بایوگرافی دا وزو ٹائٹل اول کاپی کوم ټایټل کاپی او لاندې ویژوال کې ټول کنټرول A کنټرول C او دلته کې کنټرول V پیسټ اوس کنټرول A او دلته کې کلر بلیک سائز ٹوٹل 20 جسٹیفائی اور رائٹ ٹو لیفٹ دلته کې انٹر ایڈ میڈیا اپلوڈ فائل سیلیکٹ فائل
बायोग्राफी ته به زه راشم دا تصویر به اوپن کو full size insert to post تصویر کلیک سنټر دا به مونږ سنټر ته کو او دی له مونږ سایز غټ کو 36 کلر وله زه کوم بلیک او ریډ به کوم سوري بل کچره مونږ سره داسې لیکلو مطلب د لیکلو په منځ کې دی څه لیکل دی چې هغه د پښتو دی یا پوسټ کې زه کله پښتو یا عربي استعمالول غواړم نغره دې ځین استعمالېږي دا جوجریا که څه شی لیکلی دی په دې کې دننه دا مونږ سره عربیک د عربی فونټس دی او پښتو مونږ سره د پښتو فونټس دی دا مونږ د دې ځای نه استعمالولی شو خپل فونټس چې مونږ کوم دوه اپلوډ کړي وو په دې باندې چې مونږ کلیک کړو دا به د پښتو فونټس وړي په دې کلیک کړو عربی فونټس ته به وړي حضرت محمد بایوګرافي به ټیګ مونږ ایډ کړو دلته او دلته به دا مونږ واچو په کیټګري بایوګرافي کې او لاندې مونږ راشو سیټ فیچر ایمیج انسرټ ایمیج او دلته نه کې دا مونږ پبلش وکړو اوس مونږ راشو واپس په دا پیج مونږ ریفریش کو نو دلته کې مونږ سره دا ټوټل پوسټ چې کوم دي هغه مونږ سره راغلل نو دې باندې چې کله مونږ کلیک کو په دې آی آیکن باندې نو دا مونږ سره رااله چې دلته تاسو د کمې کیټګری او پوسټونه تاسو غواړئ مطلب صرف د کہانو والا پوسټونه په کہانه مونږ کلیک صرف کہانو والا پوسټونه رااله مونږ سره مونږ وایو چې د ټولو کیټګورو دې مونږ سره دلته کې پوسټونه راځي او بل کیټګری ور سره تاسو شو کول غواړئ کنه نو مونږ چې نه کیټګری دې نه مونږ لری کوو او تاریخ ور سره وی کنه دی نو تاریخ دې ور سره وی او څومره پوسټونه تاسو شو کول غواړئ نو مونږ سره کیټګری چې نو سلور دی نو په حال مونږ وایو چې مونږ سره دی سلور پوسټونه وی درې پوسټونه واچول بدل د سلور پوسټونه سلور دی مونږ سره او نیکسټ مونږ ګورو چې مونږ سره پکې بل څه پاتې شو کہانیاں بایوګرافي او آرټیکلز شو او آی ټی ټیپس او آی ټی ټیپس کې به مونږ یو پوسټ واچو دا په حال دا مونږ اپډیټ او بل براش مونږ اډ نیو ته آی ټی ټیپس تاسو ته زه چینج کول غواړم تاسو په پویم شئ پیجز ته مونږ راشو او دا آی ټی ټیپس مونږه ایډیټ کو او دې له مونږ ورکو نوم پښتو غزل دا مونږ کاپی کو دلته او په دې لینک کې هم دا مونږ دلته کې پیسټ کو اوکے او دا مونږ اپډیټ یو به موږ د پښتو پوسټ اډ کوم تاسو پته مو لګي دا ریفریش او موږ سره راغی پښتو غزل واپس موږ راشو پوسټ ته اډ نیو پوسټ او دلته به موږ راشو غزل ته غزل کې پښتو ته او دا موږ راولو 1 نمبر کنټرول A کنټرول C او دلته به موږ ورکو پښتو غزل ویژوال ته راشو او دې ځای کې وکړو دا مونږ پیسټ کنټرول A او دې له مونږ کلر ورکو بلیک او دلته به مونږ دا راوړو رائټ طرف ته یا به مونږ کو سنټر ته او سایز به دې له مونږ ورکو 24 ټیک دی او دلته به دې له مونږ ورکو
میډیا اپلوډ فایل سلیکټ فایل او دلته موږ راشو غزل ته پښتو غزل دا موږ اوپن کو insert into post بل دلته کې به دا موږ راولو په IT tips موږ سره راغلی دی دا کیټګري به سوري موږ اپلوډ کوو دا پهلا موږ سیو ډرافټس کو او کیټګري به موږ چینج کو دا IT tips هغه دا موږ کو ایډیټ او دلته موږ ورکو پښتو غزل او دا سلګ موران کو دا اتوماتیک جوړ شي اپډیټ واپس موږ راشو ال پوسټ ته پښتو غزل بدام ایډیټ کو او دلته کې بدام موږ کلیک کو پښتو غزل ټیګ ډاونلوډ نه میکټ کو او ټیکس کې بدل ته موږ ورکو کنټرول سپیس سره انګلیش ته وړي پښتو غزل او ایډ وکړو او فیچر ایمیج کې به موږ راواخلو دا ایمیج دا وسیټ کومه دلته موږ دا سیم کولای شو چې یو لیفټ ته وشي او رائټ ته شي بل به دا موږ رائټ ته راوړو او دا به موږ دلته نه لیفټ ته کو دا موږ رائټ ته کو دا موږ ته لیفټ ته دا رائټ ته لیفټ رائټ لیفټ رائټ لیفټ right left right left دا طریقه دلته نو دا اوس موږ کو پبلش اوس ویب سایټ ته موږ راشو دا موږ کو ریفریش تاسو وینئ دا موږ سره چې کوم پوسټونه موږ پبلش کړه هغه پوسټ موږ سره دلته کې راغلل بل په دې هوم باندې موږ کلیک کوو دا زموږ هوم پیج شو اور پسې موږ سره شو کهانیه نو په کهانیه کې موږ سره چې کوم کهانیه هغه موږ سره دلته کې نه راځي د هغې دپاره موږ راځو ایډیټ پیج ته او ایډیټ وذ ایلیمنټر دلته کې موږ یو کالم یو سیکشن واخلو په دې باندې موږ دلته کلیک کو او په دې کې موږ راشو دلته د ټولو نه لاندې ورډپریس ته ورډپریس کې موږ دا واخلو هیومن پوسټ ډریګ اینډ ډراپ او دلته پرېږدو او په آل کیټګریز کې به موږ راشو کهانیه ته او په کهانیه کې به دا شو تمنیلز موږ کټ کو چې صرف موږ سره کم نوم دی غرازي ټیکس به موږ کټ کو او ډیټ به موږ کټ کو موږ سره چې کم نوم دی صرف او چې هغه موږ سره شو کیږي او دلته کې دا موږ کو اپډیټ واپس په دا لینک موږ دې ځنه کټ کو او انټر وکړو کهانیه باندې موږ کلیک کو دلته موږ سره کهانیه راغی په دې باندې موږ کلیک کو نو موږ ته به کهانی چې کوم زمونږ وي هغه موږ ته اوپن کیږي اوس په موږ راشو بایوګرافي د ډاونلوډز پرېږدو دا هم تاسو ته زه کوم چې په دې کې ډاونلوډز موږ څنګه راولو بټن به څنګه راولو پوسټ څنګه بایوګرافي دا موږ ایډیټ پیج کو هم سیم دغه طریقه څنګه چې دا تاسو ما نور وکړو ایډیټ وذ ایلیمنټر یو کالم یو سیکشن بولو پلس نشان باندې به کلیک کو لاندې به موږ راشو ورډپریس ته او ورډپریس کې موږ لاندې راشو هیومن پوسټ ته هیومن پوسټ ډریګ اینډ ډراپ کو او دلته شو تمنیل به کټ کو او دا موږ کو بایوګرافي او شو ډیټ او کیټګري به کټ کو دا موږ کو اپډیټ دلته نو باقي لینک موږ کټ کو او انټر وکړو بس موږ راشو آرټیکلز ته آرټیکلز کې ایډیټ پیج ایډیټ وذ ایلیمنټر او یو سیکشن یو کالم به موږ واخلو پلس نشان باندې کلیک او واپس موږ راشو ورډپریس ته او هیومن پوسټ موږ ډریګ اینډ ډراپ کو
دلته کې تمنیل کټ او دلته کې به موږ واخلو آرټیکلز او کیټګری ډیټ پته کټ کو او اپډیټ. اوس موږ راشو زموږ چې کوم لاست پیج دی پښتو غزل ته. پښتو غزل ایډیټ پیج ایډیټ وذ ایلیمنټر او یو سیکشن یو کالم به واخلو او پلس نشان باندې کلیک موږ به راشو ورډپریس ته. او ورډپریس کې هیومن پوسټ ډریګ اینډ ډراپ تمنیل دی کټ او دلته کې پښتو غزل او کیټګری سیکشن ډیټ کټ او دلته کې اپډیټ. واپس موږ راشو خپل ویب سایټ ته. نو دا تاسو لیدو چې موږ سره ویب سایټ چې کومه هغه تقریبا کمپلیټ شول، کار پکې پاتې دی. اوس چې موږ څومره پوسټونه اډ کوو هغه اتوماتیک دی خپل سیکشن ته. غزل کې موږ اډ کوو اتوماتیک غزل تر راځي، آرټیکل کې اډ کوو او آرټیکل تر راځي، بایوګرافي کې اډ کوو بایوګرافي تر راځي. نو دا بای ډیفالت چې موږ کوم پوسټونه اډ کوو اتوماتیک وځي راځي. پاتې شو موږ سره خبره د ډاونلوډز، مطلب موږ سره یو فایل دی، هغه فایل چې کوم دی نو موږ ډاونلوډ چې کوم فایل زه موږ پدې کې دونه وسنګ کیږي. نو پاغي باندې به موږ چې دنه نیکسټ یو ویډیو ز جوړوم چې هغه کې موږ تویل شي یوزر ډرایو چې موږ سره زموږ څومره فایلز یا سافټویر یا گیمز وغیرہ که چېرې موږ خلکو سره شیر کول غواړو او زموږ د هغې لینک نه هغه خلک ډاونلوډ کوي، نو د هغې ډاونلوډ په ترو باندې موږ ته یوزر ډرایو چې دی نو پیسې راکوي. یوزر ډرایو کې موږ اکاونټ څنګه جوړوي، که فایلز وغیرہ موږ څنګه اپلوډ کوو، په یې به زه یو جدا ویډیو تیاروم او د هغې لینک به بیا زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکړم. به تاسو دلته نه بیا تاسو کتلی شئ چې هغې اکاونټ تاسو څنګه جوړوئ. اوس زه تاسو ته صرف یو لینک په دې کې اډ کول غواړم، مطلب هغه اوس پکې تاسو زه سیمپل دی یو فایل ږدمه چې به مطلب تاسو څنګه ډاونلوډ کوئ یا یو د ډاونلوډ لینک چې موږ راغلی موږ په دې کې څنګه جنریټ کوو، نو هغه تاسو ته زه اوس کوم. نو د ډاونلوډ دپاره به د ټولو نه لومړی موږ له پکار یو پلګین، هغه پلګین دپاره موږ راشو ایډ نیو ته او اپلوډ پلګین ته به راشو چوز فایل او دلته به موږ راشو ما سره چې کوم پلګینز دي دا ایزی میډیا ډاونلوډ اوپن او دا به کوم زه انسټال او اکټیویټ پلګین ما سره اکټیویټ شو. اوس په زه راشم پوسټ ته او په پوسټ کې ایډ نیو پوسټ ته دلته کې به زه ولیکم چې ډاونلوډ Camtasia Studio 9 from below button. Camtasia Studio 9 دا به زه د دې ځای نه کاپي کړم او دې له به دا زه کوم هیډینګ دا به هیډینګ 1 زه ورکړم او دا به کوم سنټر ته او دا بولم کم سنټر ته او دې له به سایز کما 20 دلته راشو انټر او نیکسټ په زه راشم د ډاونلوډ بټن چې دی نو ما سره دا کوډ هم تاسو له زه درکړم. دلته نه به دا زه کوم کاپي او دلته زه رالم پوسټ ته، دلته کې دا به زه کوم پیسټ او دا ما سره هغه لینک دی زما چې کوم لینک وي نو دا ما سره کیمټاسیا سټوډیو د یوزر ډرایو کې ما سره پروت دی، د هغې ډاونلوډ لینک دی کاپي او دلته پوسټ کې ما دا لینک دی ځای نه ختم کو او دلته به د ډبل کوټیشن دننه به چې دی نو زه خپل چې ما سره کوم لینک وي د ډاونلوډ به زه د دننه کوټیشن کې دننه زه د فایل هغه لینک واچوم. دا ټول به زه سنټر ته کم او دې ځای نه به دا زه کوم ډاونلوډز ته او دلته کې به له زه ورکړم کیمټاسیا سټوډیو 9
دا به کوم زه ایډ او دلته نه به کوم دا زه پبلش. اوس په زه راشم ډاونلوډز ته او ډاونلوډز به زه دلته نه ایډیټ کوم، ایډیټ وذ ایلیمنټر. پلس دلته یو کالم یو سیکشن والم او دې ځای باندې پلس نشان باندې کلیک او زه به راشم ورډپریس ته. ورډپریس کې هیومن پوسټ ډریګ اینډ ډراپ او دلته نه تمنیل اپ او دلته نه به زه راشم ډاونلوډز او کیټګري ډیټ به موږ دلته نه کټ کو. سوري دلته ما دله پوسټ له نوم نه ورکړی، هغه نوم دلته ذکر رانغی، دا به زه اپډیټ کړم او واپس به زه راشم پوسټ ته. د پوسټ له به زه نوم ورکړم کیمټاسیا سټوډیو 9 فری ډاونلوډ. دا به زه کوم کاپی او دلته کې به هم دا زه دې ځای کې پیسټ کړم. اوکې بل مونږ سره د پوسټ چې کوم دا لینک جوړېږي دې سره مونږ سره ډیټ او تاریخ وغیره راځي، دا مونږه سیټ کوو د سیټینګ نه چې مونږ سره دا نه شو کېږي. دلته نه اپډیټ او دلته به مونږ راشو واپس ډاونلوډ، دا مونږ کټ کو، ویب سایټ ته ولاړ شو او ډاونلوډز باندې مونږ کلیک کو. ډاونلوډ کې مونږ سره کیمټاسیا سټوډیو 9 فری ډاونلوډ په دې باندې مونږ کلیک کو او دا مونږ سره راغی ډاونلوډ. په دې ډاونلوډ بټن چې اوس مونږ څنګه کلیک کوو، ما دې ټایم کې انټرنیټ ډسکنیکټ کو، د هغې د وجې نو اټومیټک په ډاونلوډ یوزر ډرایو ته ځي او دلته نه به دا مونږ سره ډاونلوډ کېږي. بل تاسو وینئ زموږ چې کوم د پوسټ لینک دی کې مونږ سره دا ډیټ ټایم راځي، نو دې ختمولو دپاره مونږ راشو سیټینګ ته او په سیټینګ کې به مونږ راشو ډسکشن ته. سوري ډسکشن نه دی، رایټینګ هم نه دی، پرمالینګ. سوري پرمالینګ ته راشو. په پرمالینګ کې دا ډے اینډ نیم دی، مونږ سره دا مونږ کو پوسټ نیم او دلته به کو دا مونږه سیو. اوس تاسو ډیټ او ټایم وینئ، دا مونږ ریفریش کو او هغه مونږ سره کټ شي. بیا دا مونږ سره لینک کټ شي، واپس مونږ راشو هوم پیج ته او دلته نو واپس لاړ شو مونږ ډاونلوډز ته. په ډاونلوډ کې په پوسټ باندې مونږ کلیک کو، تاسو وینئ ډے مونږ سره لړ، صرف د پوسټ چې کوم نوم دی مونږ سره هغه لینک راځي. اوس باقي مونږ سره په ویب سایټ کې صرف پاتې شو ویجټس، مطلب که دلته مونږه څه ویجټس وغیره ایډ کول غواړو نو بل مونږ راشو اپیرنس ته. په اپیرنس کې مونږ سره د ویجټس دي، یو دی مونږ سره سیکنډري ویجټ. په سیکنډري ویجټ کې که چېرې مونږه څه کېښودل غواړو، مطلب د دې ځای نه پکې زږدمه هیومن پوسټس پکې زږدمه، د دې ځای نه دا ما سیکنډري کې پوسټ کېښودل او څلور پوسټ زم چې راځي دي پکې شو تمنیلز وغیره او دې ځای نه دا ما کو کیټګري او ډیټ سنسلر کوم سیو. واپس زه راځم دا ریفریش، نو تاسو وینئ دلته کې ما سره دا څلور چې کوم پوسټ دي هغه پوسټونه ما سره راځي. بلکې دې ځای کې تاسو نور څه شو کول غواړئ نو هم دې ځای نه شو کېږي. زه راځم دلته هوم پیج ته او دا ریسنټ پوسټ او ریسنټ کمنټس وغیره، او مطلب تاسو غواړئ چې دا کمنټس زموږ ضرورت نشته، هغه ته نه مونږ لر کول غواړو نو دا مونږ سره د پرایمري په پرایمري کې دا ریسنټ پوسټ ریسنټ کمنټ ته نه مونږ لرې کوو، دا مونږ سره ډیلیټ. نور پکې څه کېښودل غواړئ دې ځای تاسو کولی شئ. دلته نه زه کیلنډر راخلم او کیلنډر د هیومن پوسټ سره زږدم، یا دې ځای کې د سرچ ایریا نه لاندې دې زه کیلنډر ته ډن او دا ما کو ریفریش. نو دا تاسو وینئ مونږ سره ساده غونته اردو والا چې کوم زمونږ ویب سایټ و. سوري پښتو غزل کې تاسو ته زما یو خبره هیره شوه، زمونږ چې کوم
راشو پوسټ ته. په پوسټ کې مونږ پښتو غزل به مونږ ایډیټ کو او ویژوال ته مونږ رالو. او زمونږ چې کوم دا پښتو غزل دی د دې چې کوم فونټ دی مونږ سره هغه فونټ په مونږ د دې ځای نه دی ورکو پښتو فونټ. او دلته مونږ سره پښتو غزل او دا به کوم مونږ دلته نه اپډیټ. واپس په مونږ کو ریفریش. پښتو پاڼ سره ته مونږ اپلای کو سره لم پښتو غزل ته او دا غزل پښتو. نو دا تاسو یې مونږ سره دلته کې زموږ چې کوم پښتو هغه پښتو فونټس مونږ سره په دې باندې اپلای شو. دا شان دلته کې څوک په دې کمنټ وغیرہ ورکول غواړي نو هغه کمنټ کولی شي. زموږ ویب سایټ تر اوسه پورې مکمل کمپلیټ شو او پلګینز کې مونږ ګورو چې څه پاتې دي داسې چې هغه تاسو ته مونږ نه دي کړي. او میډیا ارګنایزر فونټس او سمپل شیر بټن چې د موږ سره صرف پاتې نه چې کله زمونږ داسې یو پوسټ وي مطلب دی پښتو غزل ته مونږ رالو یا بایوګرافي ته مونږ راشو او په دې باندې مونږ کلیک کو او دې پوسټ سره زمونږ دلته کې لینک وي چې هغه لینک نه به خلکو شیر کولی شي. نو د هغې دپاره مونږ راشو سمپل شیر بټن سیټینګ ته او دلته کې مونږ چې کوم بټنز دي او مونږ دلته کې راوړو مطلب چې په دې باندې خلکو شیر کولی شي او چې ایمیل کولی شي ټویټر او فیسبوک باندې او واتس اپ باندې او پرنټ کولی هم شي. او دلته کې دا آیکن تاسو کوم ځای کې شو کولای مونږ وایي صرف په پوسټ باندې د پوسټ نه مخکې کرو سو افټر بیفور نه مونږ وایي د پوسټ نه پس افټر او دې ځای نه دې بټن باندې مونږ کلیک کوو دا مونږ سره سیو شو. اوس واپس راشم مونږ خپل پوسټ ریفریش کو تاسو ولیدل شیر آیکنز دلته کوم سره له په دې باندې مونږ کلیک کوو نو اتوماتیک شیر طرف ته ودیږي چونکه نت دې ټایم کې نشته ځکه دلته کې ناراضي. نو دا مونږ سره چې څومره پوسټ دي په ټولو پوسټ کې بچی دی نه دا مونږ سره دلته کې شو کېږي. ډاونلوډس چې مونږ سره لکه څنګه دی هغې کې مونږ سره دا دلته کې شو کېږي. نو دا زمونږ یو سمپل شانتي اردو والا ویب سایټ په دې کې څومره پیجز وغیرہ تاسو لګول غواړئ نه دلته کې تاسو لګولی شئ مزید پیجز مو په دې پیجز کې دننه که چېرې ځان له پیجز تاسو لګول غواړئ نو پیجز لګولی شئ. صرف تاسو سمپل یو طریقه هم مطلب کہانیه دی په کہانیه کې دننه تاسو اسلامیه کہانیه نورې لیکل غواړئ نو هغې دپاره به تاسو پیج نه دلته کې نیو پیج اخلئ او دلته کې زه لیکم صرف دا یو پیج به طور اگزامپل تاسو لر کوم د دې نه به تاسو ځان پوه کړئ نور به تاسو په دې طریقه کوئ چې نور پې مزید ټایم نه خرابو. اسلامی کہانیه او دلته نه دا ما کو پبلش او بیا اپیرنس ته زرالم اپیرنس کې زرالم مینیوز ته او په مینیوز کې دلته کې ما سره اسلامی کہانیه او دا وزه کوم ایډ ټو مینیو په ایډ ټو مینیو کې وزو اخلم اسلامی کہانیه وزرالم په کہانیه کې دننه او کہانیه سره بلاندې دا زو لګ رائټ سایډ ته لګ مخ کې ګیپ په دې کې زه پرې نه دروازه کېدم او سیو مینیو کوم دلته به زه رالم دا ریفریش اوس سیو کہانیه باندې چې څنګه لاس ماوس ږدم نو دلته کې اټومیټیک اسلامي کہانیه ما سره راځي چونکې دې ټایم کې په دې کې څه نشته دی دا به زه دې ځای نه ریموو کوم دا سیو مینیو او دلته به زه راشم پیجز ته او په پیجز کې به دا زه کوم اسلامی کہانیه تراش او تراش نه به دا زه کوم دلته نه ډیلیټ پرماننټلی
نو دا زموږ سمپل ونته اردو والا ویب سایټ تیار شو. په دې کې چې کوم پلګینز کوم تیمز وغیرہ څومره سم استعمال شو هغه به تاسو له زه ټوټل په یو فایل کې درکم. دغه فایل لینک به تاسو په ډسکرپشن کې میلاو شي، هلته نه تاسو ډاونلوډ کولی شئ. که چېرې دا ما چې کوم ویب سایټ تیار کړو دا تاسو ته په کار وي، هم په دغه حالت کې څنګه چې اوس تاسو ته ښکاري سره د دې پوسټونو هر څه سره، نو دا به تاسو هم زه په یو فایل کې درکم او هم دا تیار ویب سایټ به تاسو خپل لیو سرور ته اټومیټیک هلته کې امپورټ کې او دغه شان تیار ویب سایټ به تاسو سره راشي. که چېرې تاسو په دې نه پوهېږئ چې ویب سایټ به تاسو امپورټ کوئ څنګه، نو د ویډیو لینک هم تاسو له زر کوم په بل ویډیو کې د دې ما پوره طریقه ښیلې ده چې د دې لیو سرور کې تاسو ورډپریس انسټالولی څنګه شي او پای کې بیا تاسو تیار ویب سایټ څنګه امپورټ کولی شئ. امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي. ویډیو لایک کړئ، خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. چینل کې چېرې نوي سبسکرایب کړئ نو لازمي سبسکرایب کړئ، او که ذهن کې بیا هم څه سوال وي نو کمنټ کې تپوس کولی شئ. او ښه د باد او خوشحاله اوسئ. که چېرې داسې ملګرو ته پکې ضرورت وي د مکمل پښتو ویب سایټ، مطلب دا مونږ په اردو کې کړی دی، داسې وي چې دا ټوټل هر څه مونږ په پښتو کې تیارو، او داسې څوک ملګری غواړي په یو دغه باندې چېرې مطلب داسې قسم ویب سایټ مونږ ته پکار دی خو دا مونږ په پښتو کې څنګه جوړوو، نو کمنټ کې هغه مونږ ته تاسو ویلی شئ. انشاءالله زه کوشش کوم چې هغه شان تاسو ته ستاسو د مرضۍ مطابق یو ویب سایټ هم زه په پښتو کې تیار کړم که چېرې ستاسو ډیمانډ وي. خوشحاله اوسئ. ښه د باد د الله په امان.